الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت لا یو ورځ مقرر کړې ده هفته کې یو ورځ چې هغې ته د جمعې ورځ وي او دا د اختر ورځ ده د مسلمان دپاره یوم العید ورته ویلی شوی دی ځکه چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو یهودي وی چې یو ورځ ده او که دا ورځ یو آیت دی په قرآن شریف کې چې تاسو ته الله نازل کړی دی که دا آیت الله مونږ ته نازل کړی وی دغه ورځ به مونږ د اختر ورځ جوړه کړې وه په دې به م اختر کاو دومره قیمتي آیات الله نازل کړی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته تپوس وکړه وی ایتو آیت هیا دا کم آیت دی یهودی ورته وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردویت لکم الاسلام دینا نن ما تاسو ته خپله پرځونه او احسانات پوره کړل د قرآن په شکل کې چې څومره د عقیدې د عمل د اخلاقو د معاملاتو خبرې وې چې دا زما یو ډېر لوی نعمت دی مې نن پوره کو او ستاسو دین مو کامل کو دین مکمل شو دې کې به نه زیاتې راځي نه به نقصان راځي او د دین نوم هم درته ما کېښود چې هغې ته اسلام وایي وردویت لکم الاسلام دینا نو چې الله اعلان وکړي چې نعمت مې در باندې خپل تام کو الله اعلان وکړي چې دین مې درته پوره کو دا دین زما دی ما درته پوره کو دا زما نعمتونه دي او د دین نوم هم درته ما کېښود چې اسلام د دې نه غټه د خوشحالۍ خبره بله نشته نو که دا آیت مونږ ته نازل وی نو مونږ به په دې ورځ د اختر ورځ جوړه کړې وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وي تا ته پته شته تاسو به د آیت د نازلېدو نه پس دا ورځ د اختر جوړوله او مونږ ته الله مخکې نه د دوو اخترونو پر ورځ دا آیت نازل کړی دی د دوو اخترونو پر ورځ دا د عرفات په میدان کې نازل دی ورځ د عرفې وه او د جمعې مو وه نو د جمعې ورځ ته د اختر ورځ وي د اختر ګوره اختر څه ته وایي اختر د خوشحالۍ ورځ ته وایي انتهایی چې خوشحالي پکې وي نو د مسلمان دپاره خو خوشحالي دا ده چې دی پکې عبادت وکړي او د عبادت ثواب ورته اوچت میلو شي مسلمان له خوشحالي دا ده چې دی پکې الله راضي کړي مسلمان له خوشحالي دا ده چې دی داسې عمل وکړي چې د نه الله راضي شي د دې نه غټ اختر بل کم دی دا نور اخترونه خو یو ورځ خوشحالي وي تېره شي پیسې پکې ولګې جامې جوړې والې وروسته بیا ګوتې شمېرې و خو بلا پیسې مې ولګېدې او دا جمعې د ورځې خوشحالي ده هغه ده چې تا ته به په دې دومره د دې په عبادت سکون میلو شي چې قیامت کې به راته پته لګي دا هغه ورځ ده چې ته پکې الله خوشحالولی شي دا هغه ورځ ده چې ستا دعا پکې قبلیږي دا هغه ورځ ده چې ته پکې الله راضي کولی شي دا هغه ورځ ده چې په دې عبادت په ډبل ثوابونه میلاویږي امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی عجیبه خبره احیاء علوم الدین کې لیکلی ده وی سلف و صالحینو په زمانه کې به د جمعې په ورځ لارې کوڅې ډکې وې سحر نه به لارې کوڅې ډکې وې خوشحاله به و خلک خشته جامې به یې اغوستې وې لمبلې به او په دې لارو کوڅو کې به یو لوی رونق او جمعې مانځله به وختي خلک دل جوماتونه به ډکو او ملا صاحب امام مولانا صاحب چې به تقریر وکړه خطبه به وی امام مونځ به وکړه او دا خلک به راخواره شو دا لارې کوڅې به یو شان ډکې وې خشته جامې به خلکو اغوستې وې او خلکو نه خوشبویۍ به روانې وې وی د اختر ورځ به ښکارېده دا امام غزالی لیکلی دي خو افسوس دا چې رو دا رسم رواج
زیاتېده د خلقو د دنیا مینې او محبتونه نو هغه شی ورو ختم شو. اصل اختر خدا دی د مارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعض صحابه مطالبه وکړه چې موږ هم یو ورځ د عبادت مقرر کړه. یو حدیث کې شته او بل حدیث کې داسې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې یهودیانو د خالی ورځ د عبادت مقرر کړې ده، عیسایانو د اتوار ورځ عبادت مقرر کړې ده، او موږ له خدای پاک یو ورځ مقرر کړه چې هغه د جمعې ورځ ده، او د الله په علم کې دا د جمعې بهتره و د ټولو دپاره. خو هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو کومه ورځ د عبادت دپاره خاص کوئ؟ یهودیانو وی د خالی ورځ. عیسایانو ته وی تاسو کومه خوښه وی؟ وی د اتوار ورځ. رسول الله مبارک نه چې تپوس وکړه ستا کومه ورځ خوښه ده؟ حضور پاک وفرمایل الله ته راله خوښه که. وی ښه د جمعې ورځ شوه، جمعې ورځ شوه. که هغې ما ته پرېښې وي هغې له به م دا ورکوله، خو هغې خپل سوچ وچلو. عیسایانو اتوار ولې مقرر که؟ وی د دنیا آبادي د اتوار د ورځې نه شروع ده. ګورې په دې تاسو پوهیږم هغه وخت کې لا ورځې نه وې، ورځې خو د دې نور نه معلومېږي چې دنیا نه وه شروع، آبادي لا نه وه، نور سپومۍ نه ورځې کم ځای نه وې. خو د الله په علم کې د خدای په علم کې دقه ټیم چې و دا د اتوار راته د الله په علم کې. نو دوی وی چې د اتوار پر ورځ د دنیا شروع شوې ده نو موږ به په دا بختور ورځ د په دې به عبادت کوو. یهودیانو وی چې د اتوار شروع شوه او د جمعې ختمه شوه، د الله علم کې ګورې دا ورځې لا نه وې شروع، نو د خالی پر ورځ خدای اوزګار ووایي عیاذا بالله. نو موږ به په دغه ورځ د الله عبادت وکړو او موږ له الله د جمعې منتخب کړه. الله هر وخت کل یوم هو فی شأن، قرآن شریف کې الله فرمایي. او الله ستړي کېږي نه، او الله داسې هم نه دی چې یو طرف ته یو کار کوي بل طرف ته توجه نه، الله هر طرف ته توجه ده. نو موږ له خدای پاک د جمعې ورځ مقرره کړه، د الله په فضل، د الله په خواهش. اوس دا د جمعې ورځ برکتي چې موږ له الله عبادت له مقرر کړه، بیا پکې فرق دی. یهودیان صرف د خالی عبادت کی، باقی چوټي غونډه هفته کې یو ورځ عبادت دی، شته پې خو نه کوي. دا نه چې په نور ورځو کې په عبادت نشته، نور ورځو کې پې شته، بس هغوی وایي دا یو ورځ ډېره ده. عیسایان صرف د اتوار پر ورځ چرچ ته ځي عبادت کوي، باقي چوټي. دا نه چې په هغوی نشته، په هغوی به عبادتونه شته خو هغوی یې نه کوي، هغوی صرف یو ورځ کوي. او زمونږ څه دی؟ مونږ الحمدلله د هفتې هره ورځ عبادت کوو، 15 ځله د سحر نه ماسخوتنه پورې الله ته سر لګوو، او د الله نه په مانځه کې موږ غواړو، غوښتنې کوو، د مانځه نه پس هم غوښتنې کوو، ذکر هم کوو، الله یادوو، درود شریف هم وایو، د رمضان روجې هم نیسو. نو زمونږ په نورو ورځو چوټي نه، په نورو ورځو هم عبادت دي، خو د جمعې دا ورځ زمونږ دپاره د عبادت خاص ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فیه خلق آدم، د جمعې پر ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی. بلکې یو روایت کې راځي چې د جمعې پر ورځ د آدم علیه السلام مادم را یو ځای کړې ده، او چې کله پکې سا اچوله نو د جمعې ورځ وه. ګوره مبارک د ټول انسانانو انسانیت نیکه د جمعې پر ورځ پیدا. دویم څه دی؟ فیه ادخل الجنه، بیا چې پیدا که جنت ته ور داخل که د جمعې پر ورځ. وفیه اخرج منها، د مسلم بخاری روایت ته د جمعې فیها، د جمعې په دې ورځ د جنت نه راښکلی شوی م دی. نو که ته وایې دا خو ښه خبره نه ده، نه، د جنت نه راووت خو د خلافت دپاره راووت، خلیفة الله فی الارض، چې په مخ د ځمکه د الله حکمونه خپلو بچو ته ورسوي. دا خو ډېر لوی منصب دی. نو دنیا ته چې راغی او خلیفه شو، د جنت نه راوویستی شو، د جمعې ورځ وه. او یو روایت کې راځي چې د عرفات په میدان باندې حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا بی بی یو بل سره یو ځای شو،
دا د عاشورې ورځ و د جمعې ورځ و څونه مبارکه ورځ او حدیث د رسول الله مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ به قیامت هم راځي اسرافیل علیه السلام چې شپېلې وي د جمعې په ورځ به وي او کم ټیم کې به وي د سار د خطو نه پس د نور د خطو پورې دقه ټیم کې به شپېلې وي وی هر حیوانات چې څومره دي چې سبا راوخیږي نو دی په هیبت کې پراتی چې خدای هغه شپېلې نه نه وي قیامت ته را نشي هر سړی سار په هیبت کې هر حیوان سار په هیبت کې وي دا حیوانات چې خدای نه نه غروزني خو چې نور راوخیږي نو بیا زړه په قلاره شي نو لومبی شپېلې چې والي کېږي چې دا ټوله دنیا به ختم شي ونفخ فی الصور دا به مکمل د جمعې ورځ به او چې بیا دا خلق جمدي کېږي د قبرونو نه دا به هم د جمعې پر ورځ دا شپېلې والي کېږي هغې کې هم الله فرمایي ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون غټ غټ کارونه د جمعې پر ورځ شوي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې پر ورځ یو ساعت دی یو ټیم دی او ډېر معمولی ټیم دی حضور پاک دا ګوتې مبارکې داسې کړي ډېر معمولی ټیم دی چې انسان د الله نه په هغه ټیم کې دعا غواړي نو الله وله هره دعا قبلوي هغه ټیم د جمعې کم یو دی نو هغې کې بیا صحابو په منځ کې اختلاف راغلی دی ډېر اقوال دي پکې خو چې کم راجح قولونه دي نو یو قول پکې دا دی چې امام کله خطبې ته ودرېږي دا چې کم بانګ وی دا وروست مخکنی بانګ نه دا وروستو بانګ او دې خطبې ته ودرېږي تر د مانځه د فراغت پورې دې ټیم کې الله دعا قبلوي او دویم د مازدیګر د مانځه نه پس د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی د بخاري شریف کې د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې دې ټیم کې الله دعا قبلوي رسول الله مبارک فرمایي وفیها ساعة داسې ساعت لا یوافقها رجل مسلم چې یو مسلمان هغې سره برابر شي او یسأل فیها د خدای نه پکې سوال کوي د دنیا او د آخرت د خیر الله بوله دعا قبوله کړي لیکن زمارونو زمون خلق د جمعې منځ له پخوا به خلکو اهمیت ډېر ورکوي اوس کم ورکوي مخکې به نبي علیه السلام مبارک چې تقریر کو د جمعې نو منځ به یې مخکې کو تقریر به یې وروستو کو نو یو ځل په مانځه منځ یې وکړو تقریر ته ولاړو دې کې مدینې منورې ته چا غله راوړه نو داسې ورځې وې چې قاتو غله ډېره زیاته کمه وه نو صحابه سوچ وکړو چې مونځ خاصې مونږ کړی دی او دا خطبه یو زیاتي شی دی نو لاړل په مخه منډې کړی هغه غلې پسې چې هسې نه خلک یې رانه خلاصه کړي مونږ به څه کوو رسول الله مبارک یې یوازې پرېښود 12 صحابه ورسره پاتې شو باقي ته ټول خواره شو نو دا آیت نازل شو یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندان اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة چې کله د جمعې په ورځ بانګ وویلی شي نو فاسعوا الی ذکر الله بیا تاسو جلتی کوئ منډې مال مانځه ته منډې وال منع دي فاسعوا فامضوا الی ذکر الله امام بخاري وایي یعنی هر څه پرېږدئ او جلتی وکړئ چاق شئ د الله ذکر ته لاړ شئ وذروا البیع او تجارتونه پرېږدئ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون که پوهېږئ نو دا دله بهتره ده دا آیت نازل شو بس بیا به صحابه کرام او بیا پیغمبر علیه السلام خطبه مخکې کړه چې خطبه د جمعې به مخکې او مونځ د جمعې به وروستو چې چا ذهن کې دا رانشي چې مونځ خو اصل دی او دا خطبه خو زیاتي شی دی زه مونځ مې وکړو اوس په خطبه څه کوم نو خطبه رسول الله مبارک مخکې کړه یو ډېر لوی عالم دی هغه چې به کله په تابعینو کې یو ډېر لوی شخصیت دی ما نه نوم دی وخت کې هېر شو هغه چې به کله مونځ وکړه د مانځه نه پس به یې څه وی بعضې سړي له چلم ورځي که نه هغه به ودرېده نو الله ته به یا الله موږ ستا حکم ومنه ستا د حکم تابعداري م وکړله یا الله ستا وی چې مونځ خطبه واورئ خطبه م واورېده یا الله تا وی د جمعې مونځ وکړئ جمعې مونځ م وکړه اوس تا حکم کړی دی اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله چې کله مونځ وشي نو خواره شئ ځان له رزق لټوئ د مانځه پورې خبره ده
نو یا الله زه اوس تا حکم دی نو مونږ خوریږو د جومات نه ځو الله زمونږ په رزق کې برکت واچوه عجیبه لفظ دی که نه ستا خبره ومنله جومات ته رالو مونځ هم دلو که خطبه مه اورېده اوس ستا حکم دی چې مونځ وشي نو ځای خورېږې نو مونږ خواره شو ستا رزق طلب کوو نو بعضې علماو لیکلي دي بعضې علما وی د جمعې په ورځ چې د مانځه نه پس څوک رزق طلب کوي او تجارت کوي د نورو ورځو نه به وله پکې خدای اویا چنده زیات برکت واچوي لکه الله اعلان کړی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله چې خواره شئ په مخ د ځمکه او د خدای فضل طلب کوي نو پته ولګي د جمعې په ورځ د سحر نه مسلمان له پکار چې د مانځه په تیاری کې ځان تیر کړي منځ وکړي خپل ښکلې جامې واچوي صحابو ته به رسول الله مبارک حکم کو چې ولامبې بعضې علما ګورې دا وایي چې د جمعې پر سر لامبل واجب دی وایي لیکن زمونږ ائمه اربعه څلور واړه امامان هغوی وایي چې نه امر د استحباب دی دا واجب نه دی او مسنون دی سنت دی رسول الله مبارک زور ورکړی جمعې پر ولامبې سار د جمعې د مانځه نه مخکې خشته جامې واچوي ښکلې خوشبویي ومږئ مسواک ومږئ دا ذهن کې واچوي په دې عملو کې روزانه د جمعې په ورځ لامبئ د سنتو په خیال لامبئ چې لامبل نو کوشش وکړئ چې په هغه غسل باندې مونځ وکړئ ښکلې جامې اچوئ نوې اچوئ که نوې نه نو ښکلې جامې واچوئ خوشبویي پورې کوئ مسواک مږئ مسواک د جمعې په ورځ سنت او درود شریف وایئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ په ما درود شریف وایي دا ما ته رارسیږي او دې انسان له به د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې سفارش کوم دا د جمعې فضیلت شو روژه د جمعې په ورځ نیول دا مستحب مستون دی یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې په ورځ روژه نیوله لیکن زموږ علما لیکي یو بل حدیث کې تمن هم راغلی دی نو زموږ علما لیکي چې داسې به نه کوي چې بس صرف جمعه نیسي او بله ورځ نه نیسي داسې به نه کوي د جمعې هم نیسه کله ورسره د زیارت هم نیسه د جمعې هم نیسه کله د ګل په ورځ هم نیسه او داسې کله یې مم نیسه نو دې کې ثواب ډېر زیات دی او بیا د جمعې په ورځ چې انسان مړ شي د مرګ فضیلت د جمعې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقي فتنة القبر چې کوم انسان د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې مړ شي دی به خدای د قبر د فتنې نه بچ کړي یوازې عذاب نه فتنه ازمایش ته ویل کېږي په قبر کې وایي تش اواز عذاب نه دی که نه الله دې مو ساتي چې قبر ته سړی وردن نه شي نو تیاره پرې راشي دا ځان له فتنه ده یوازې والې پرې راشي یک تنهی ټول ته راشي دا ځان له فتنه ده بیا فرشتې راشي هغه فرشتې ته تپوس کوي دا ځان له ازمایش دی که په هغه تپوس کې کامیاب شو خو ښه پخه او که کامیاب نه شو نو ټول عمر مصیبت جوړ شو ماران دي لړمانان دي پکې د فرشتو وهل دي پکې نو چې د جمعې ورځ یا شپه لاندې کي نو رسول الله مبارک فرمایي وقیه فتنة القبر یاره زه خو په خدای یقین وکړه یو خبره کوم زه خو د قبر نه ډېر یېرېږم د محشر میدان کې عذابونه ډېر دي خو خلک به ټول یو ځای ولاړ دي دوزخ هم ډېر سخت شی دی الله دې مو ساتي خو بیا به ټول خلک یو ځای وي هغه فارسي بانان وي مرګ انبوه جشنې داره ده وی د ډلې مرګ د خوشحالۍ مرګ ځکه د یو نه صاحب نه دي ټولو نه په شریکه دي اخوال طرف په محشر کې د سره خلک شته په دوزخ کې به خلک وي لیکن قبر کې به څه کوو په دې مقبره کې هسې سړی د شپې نشي تلی او دې قبر کې لاندې چینجي لړمانان خاماران خورو کې سړی پروتي او د تبې پې ولګوي او د پاسه پې ډېرې خوره ور واچوي او خیر و خلاص وارثان بچي ته ټول لاړ شي اخواږه بچي دلته بسترو کې پراته دي اخواږه مور بستره کې پراته ده هغه خوږ خاوند یا خوږه ښځه چې د خاوند ته به ببوزي وال بستره کې پرته ده خاوند په خټو کې پروت دی
حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله قبر لراغی او بدرید نو او به جړل دونه به جړل حدیث کې راځي چې دا ګیره به د اوخ کو نه لمده شوه دونه به جړل حالانکه څومره لوی صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل نه څو ځله د جنت زیری ورکړی دی د احد په غر باندې حضور پاک مبارک ولاړ او صحابه ورسره دي څوک دي ورسره ابوبکر صدیق او عمر فاروق او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم او دې کې زلزله رااله نو حضور پاک دا پوند اوچته کړه او دې غر له رو بروله داسې اسکن احد غلی شه احده ته خبرې پتا څوک ولاړ دي انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی و صدیق یو ابوبکر ګوره صدیق وته وایي دا ډېر لویه خبره ده صدیق ابوبکر در باندې ولاړ و شهیدان دو در باندې جمدي شهیدان ولاړ دي یو حضرت عثمان ته اشاره وه او یو حضرت عمر ته اشاره وه دا پیشنګویي وه او مقه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې په جومات کې شهید شو په دغه چوو په چاړه باندې دوه مخیزې چاړه او حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل کور کې د قرآن تلاوت ته ناست دی او باغیان پرې ورغلل د قرآن شریف د پاسه شهید نو پیغمبر مبارک ورته شهید ویلی دی او په جمدونه ورته شهید ویلی دی یو صحابي وی رسول الله مبارک زمونږ د خوا نه پاسېده نو زه م ورپسې لاړم د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه به خوشبو تله نو چې کوم نږدې صحابه و هغوی ته به پته وه چې په دې لار تللی دی ورپسې لاړم نو یو باغ کې دننه حضور پاک مبارک ناست وی ما وی چې راشه نن د پیغمبر علیه السلام د څوکیدارۍ سعادت حاصل کا نو ودرېدم په دروازه کې وی دې کې یو سړی راغی دروازې وواله وی ما ورته علی رسلک په قلار شي اجازت تله غواړم استأذن لکه وی لاړم رسول الله مبارک نه مې اجازت وغوښتې الله رسوله څوک یې وی ابوبکر یم ما وی د الله رسول ابوبکر صدیق ته اجازت غواړې وی اجازت هم ورکه او د جنت زیر هم ورکه دې کې حضرت ابوبکر صدیق راننوت ما اجازت ورکه او د جنت زیر مې ورکه نو د حضور پاک سره د کوي غاړه لکه جور زیو په هغې کې کېناست قف ورته وایي په عربۍ کې وی لږ ساعت پس بیا دروازه وډبېده وی مې علی رسلک په قلار شه څوک یې وی عثمان یم مې اجازت دله غواړم نه عمر یمه مې اجازت دله غواړم وی رالم رسول الله مبارک ته چې د الله رسول عمر راغلی دی اجازت غواړي وی اجازت هم ورکه او د جنت زیر هم وله ورکه ما اجازت هم ورکه او د جنت زیر هم هم ورکه هغه هم راغی د رسول الله مبارک په خوا کې د کوی په غاړه باندې کېناسته حضور پاک هم خپې مبارکې کوی ته ځوړندې کړی دی او دویم دواړو هم خپې کوی ته ځوړندې کړی څه مبارک صحابه د پیغمبر مبارک خوا کې نږدې وی لږ ساعت پس بیا دروازه وډبېدله ما وی څوک یې وی عثمان مې علی رسلک په قلار شه اجازت دله غواړم وی لاړم رسول الله مبارک ته مې ووی د الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي وی حضور پاک وفرمایل د اجازت هم ورکه د جنت زیر هم ورکه او د شهادت زیر هم وله ورکه هم علی بلون یصیبه یو مصیبت به ورته رسیږي یو تکلیف به ورسره وی رالم وی حضرت عثمان له مې زیر ورکه چې رسول الله مبارک د جنت زیری او د شهادت دواړو د کې خو یاره تکلیف به ورسره وي الله المستعان الله نه مدد به غواړو که نه مدد الله نه غوښتلی کې نو یې راغی هغه چې کوم جور ځای و هغې کې رسول الله مبارک او حضرت عمر او ابوبکر ناست و ځای پکې نو دی ورته مخامخ کېناسته د کوي بلکل مخامخ نو د حدیث راوي وی مې خپل د دې نه یو اندازه واغېسته چې حضور پاک سره دا دواړه په هغه یو ځای کې کېناستل د دې دواړو قبرونه به نبي علیه السلام سره یو ځای وي عثمان رضی الله عنه بل ځای نو مخامخ کېناست نو دی به ورته مخامخ په بقي کې دفن کېږي دومره مبارک صحابي او د رسول الله مبارک یو لور هغه پې واده وه چې هغه وفات شوه بله لور یې ورکړه چې هغه بله وفات شوه وی ارمان که زما درېیمه لور وی امه مې عثمان له ورکړی وي دونه یې خوښ او د تبوک په غزا کې بلا سامان راوړه حضور پاک ته پیش کړ
یاره داسې انعام یې وله ورکه حضور پاک چې دا ډېر زبردست انعام دی وی عثمانه وی ته چې د نن نه پس څه عمل کې کوه په تا اسم نشته چې څه عمل کې کوه اسم نشته دا څومره لویه خبره ده مونږ خو یریږو او یو ځل حضور پاک داسې ډډه والې وه ناستو خپې مبارکې خورې وې او په دې لاندې خپو یې څادر نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی هغوی مقصې ناستو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغوی مغسې ناستو بیا حضرت عثمان رضی الله عنه راغی چې راغی نو حضور پاک نیغ کېناست او اخپو باندې زر څادر خور نو حضرت عمر رضی الله عنه لږ جذباتي و هغه وی د الله رسول ابوبکر راغی تاسو مغه ډډه والې وه زه رالم مغسې م ډډه والې وه او چې عثمان راغلی نو زر کېناستی او لاندې م په خپو څادر خور کو دا ولې حضور پاک ورته فرمایي وی عمره وی د هغه چا نه حیا ولې ونه کړم چې د الله فرشتې ته حیا کوي اشدهم حیاء عمر حیا پکې ډېره زیاته وه او د حضور پاک ډېر زیات خوښ محبوب و او نور مناقب هم زیات دي فضایل یې شته نو چې قبر نه به راغی دا صحابي چې جنتي دی او شهادت زیری ورته ورکړی شوی دی نو قبر ته به یې وجړل او دونه به یې وجړل چې ږیره به یې لمده شوه نورونو دا نکته اوس واورخه نو چا دې تپوس وکړو وایي د جنت ذکر کېږي نه جاړئ د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ او چې د قبر ذکر کېږي قبر له راشي نو دومره جاړئ چې ږیره دې لمده شي نو څه وایي وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی چې قبر د آخرت د پوړو لومبی پوړی ده که دا لومبی پوړی د چا ښه شي وروستو به د دې نه ښې وي انشاءالله او که دا لومبی پوړی خرابه شوه وروستو د هغې نه سختي دي او ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دی چې دا قبر مکان الوحدت یوازې والي کوټه ده بیت الوحدت دې کې څوک بني یوازې به پکې پروت دی بیت الدود د چینجو کوټه ده چینجي به یې پکې لړمانان به یې پکې او خاماران به یې پکې او ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دی چې دا قبر روزانه سړي ته اواز کوي او څه وایي ای انسانه زه ګورې د وحدت یا داسې کوټه یم چې بل څوک به د سره نه یوازې به ماله راځې ځان سره د نیک عمل ملګرې راوله زه د چینجو لړمانانو خامارانو جالی ما ځان سره د دې دارو راوړه ځان سره او زه د تیارې کوټه یم ځان سره د ایمان رڼا راوړه ګورې نو قبر دونه خطرناک شی دی چې حضرت عثمان صاحب ورته ای حضور پاک به مقبرې ته ته د بقي مقبرې ته به رسول الله مبارک ته د شپې به کله کله ته د بقي مقبرې ته نو قبر خطرناک شی دی لیکن چې کم انسان له الله پاک د جمعې ورځ ورکي یا ولې د جمعې شپه ورکي نو رسول الله مبارک فرمایي چې دا انسان به الله د قبر د عذاب او د فتنې نه په حفظ و امان کې وساتي دا یو انعام دی چې خدای پاک یو انسان له ورکړي نو ګوره د رسول الله مبارک د وینا مطابق څه چې لومبی پوړی د انسان ښه شوه وروسته به الله پاک د هغې نه مو سره ښه معامله کوي دا د جمعې د ورځې د مرګ فضیلت دی زمارو د دې وجې نه زموږ علما چې د خدای نه سوال کوي څه وایي وی یا الله ماله د جمعې ورځ یا د جمعې شپه راکړې خو سره د ایمان نه دا ورسره وایي یا الله ماله د جمعې ورځ یا د جمعې شپه راکړې خو الله سره د ایمان نه راله راکړي بیا د جمعې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري مسلم حدیث دی چې څوک ښکلی اودس وکړي خشته اودس پېژنئ خشته اودس دې ته وایي چې هر خوله کې هم 3 ځله اوبه واچئ پوزه کې هم 3 ځله اوبه واچئ په مخ هم 3 ځله اوبه واچئ یو لاس هم 3 ځله ووینځئ بل هم 3 ځله په سر یو ځل مسو کې ښه پوره په ټولو ویښتو لږ لاس نه په ټولو او بیا خپې هم ښه خشته 3 ځله ووینځئ دې ته ښکلی اودس وایي مخ قبلې ته کې دې ته ښکلی اودس وایي او د اودس نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او د ښي طرف باندې شروع کې دا خشته اودس دی نو چې ښکلی اودس وکړي مسواک ورسره ومږي
او بیا د جمعې مانځل را روان شي که د اولام بل او که غسل کې د غسل نه مخکې ګوره اودس شته هلکه د غسل نه مخکې اودس سنت دی ښه دا کوئ د غسل نه مخکې اودس کوئ که چېرته داسې ځای کې تاسو ولاړئ چې خپو کې مو اوبه درېږي نو خیر د خپې مخکې مونځ یې وروسته ووینځئ او که په لوړ ځای باندې وي نو خپې مخکې ووینځئ او که چا د غسل نه مخکې اودس ونه که یېرې شو او غسل یې وکړ نو دوباره د اودس ضرورت نشته بس غسل شو بیا دویم د اودس ضرورت پکې نشته نو چې ښکلی اودس وکړي که غسل یې نه کړی هم او که غسل یې کړي د غسل نه مخکې خشته اودس وکړي مسواک ورسره وکړي خوشبو پورې کړي او بیا په جومات کې په لار را رواني چاته ضرر نه رسوي او بیا جومات ته را دن نشي نو چې جومات ته را ننوځي نو سلام واچوي او د خلکو په اوږو قدمونه نه اوچتئ ځکه د خلکو په اوږو قدم اوچتول دا ګناه ده مسلمانانو له پکار دی د جمعې آداب دا دي چې راشي نو لومبي ځای نه دې مخکې ډکوي چې وروستو خلکو ته تکلیف نه او چې وروستو راشي نو بیا په اوږو باندې قدم اچول ګناه ده ګورې ډېر خلک راځي او په پردو اوږو قدمونه راړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم چې چا د خلکو په اوږو قدمونه واړول دله به خدای جهنم ته لاره تیاره کړي دی یو څو نقصانه کوي یو خو چې دی راځي د خلکو په اوږو قدم اړوي نو امام صاحب چې تقریر کوي د هغه توجه هم ګډوډه کړي دویم د خلکو توجه هم ګډوډه کړي او دریم دا چې د کبر هم وکړو مسلمانانو ته ضرر هم ورساو د خلکو په اوږو قدم اړوي خلک پرې خفه کېږي اواز کولی شي خیر دی چې خدای مو به خلک نږدې نږدې شي دا اواز کولی شي البته بعض علما لیکي که خلکو مخکې صفونو کې ځای خالي پرېښی دی او شاته ځای نه نو دا د خلکو خپله غلطي ده چې ځای ولې خالي پرېږدي نو بیا خلک مخکې راتلی شي نو ګوره چې خشته اودس وکړي او دې جومات ته راشي او چاته ضرر ونه رسوي او د خلکو په اوږو قدم وانه اړوي او بیا امام ته نږدې شي ګوره امام ته نږدېکت کې هم ثواب دی چې څومره نږدې کې نه دی کې اجر دی او بیا خطبه واوري واستمع خطبه واوري وانصت چپ شي خطبه واوري او چپ هم شي دله به الله پاک د لسو ورځو الله اکبر د لسو ورځو اجر او ثواب به الله ولیکي د لسو ورځو ګناهونه به وله خدای معاف کړي او یو بل حدیث دی او اخو ډېر اعلی په ترمذي شریف کې یو بل حدیث دی ادا چې کوم انسان د جمعې په ورځ باندې خشته اودس وکړي خشته اودس مې راته وایي مسواک به ورسره ومږې خوشبو پورې کړي او بیا جومات ته راشي جومات ته را روان دی په لاره چاته ضرر ونه رسوي او بیا چې جومات ته راشي او را ننوځي نفل وکړي چې وخت مکروه ني نو 2 رکعاته نفل وکړي تحیت المسجد که وقت مکروهی نو دی کینی نو سنت دیو کی دا جمعه دا منزل مخی ثم صلی ما قدر له او بیا دا امام خطبه ووری چپ شي او د امام خطبه ته متوجه شي او بیا منز او کی اوه دا یو کال د شپې د منزونو او دروازو دروجو اجر او ثواب بوله خدای پاک دا سده لکه یو کال ټول شپه عبادت او تهجد کړی دي او یو کال ټول عمر روزې نیولې دي څومره لوی ثواب دی او بخاری شریف کې یو بل حدیث دی د هغې مفهوم درته وایم ښه وایي چې کوم وخت کې بانګ نه مخکې د خطبې د بانګ نه مخکې ګورئ د خطبې د بانګ نه مخکې چې کله زوال شي نو فرشتې په دروازه کښېني نو لیکي لومبې لیکي نو دا وخت به 15 ځایه تقسیم کو 15 ځایه لکه زه به یې دلې یو مثال درکړم لکه زه به څه ووایم درته چې په 100 باندې زوال کېږي لکه بانګ په 100 وایي په باندې په 12 مثال په تور هغه زوال کېږي او مونږ په باندې په 1 بجه مثلا خطبه وایو نو 1 غنټه شو که نه نو غنټه چې لکه په 15 تقسیم کې څو وي 12 منټ نو په باندې نه پس
12 منټو کې چې څوک راغی د پوباندې نه والا لومبیو 12 منټو کې چې راغی نو الله به دونه ثواب ورکړي لکه چې اوښې د خدای په نوم حلال کړی او خیرات کړي اوښ هلکه څو خیراتولی شي مونږ امین تړه شین شو چې چرګوټی حلال که نه حلالوي په خلکو حلال کړ په دنیا په خلکو چاته وي خیرات کوه صدقه کوه خیرات کوه نن هم په 15 کسه راګیر کړی یو چرګوټی نه حلالوي اوښ خو ډېر لوی ثواب دی چې څوک په وروستنو 12 منټو کې راغی دویم نمبر 12 منټو کې الله به دومره اجر ورکړي لکه چې غوی د خدای په نوم حلال کړی او خیرات کړي په دریم نمبر 12 منټو کې چې څوک راغی الله به دومره اجر ورکړي لکه چې یو ګړی حلال کړي د خدای په نوم او خیرات کړي چې ورپسې په څلورم نمبر 12 منټو کې راغی الله به دومره اجر ورکړي لکه یو چرګ چې حلال کړي د خدای په نوم او هغه چا ده ورکړي او چې اخیری امام خطبه وایي د هغې نه مخکې 12 منټو کې راغی نو دا اجر به ورکړي لکه چې یو اګی د خدای په نوم خیراتي ورکړي نو ګوره وختي راځي او چې کوم وخت کې امام خطبه شروع کړي لکه دی چې بانګ یو زه خطبه شروع کوم نو بیا فرشتې خپلې رجسټرې راغونډې کړي او راشي هغې خطبه اوري نو د جمعې په ورځ وختي راځي مانځله یو قدم چې اخلی څومره چې قدمونه زیات شو په یو قدم خدای پاک ګناه رجوي او په بل قدم باندې خدای پاک درجې بلندوي دا د جمعې فضیلت شو دا خو د سړو دپاره شو ښځې غریبانانې به څه کوي زنانه به چې ځه مونږ خو پکې لاړو برباد شو ځکه دا ثوابونه خو ټولو سړو ګټل او ښځو ته خو پکې اسم میلو نه شو نه زنانه خوش قسمته دي سړی محنت او مشقت کوي نه خدای اجر ورکوي ښځو له الله بې د محنت مشقت نه الله اجر ورکوي دا ښځې خوش قسمته دي شکر دی اوس خو لوډ سپیکر دا زمانه ده نو زنانه د مهرباني کوي په خپلو کورونو کې دی دا خطبه دغه اوري تقریر د عالم دی اوري مسئلې دی اوري په هغې دی عمل کوي دې وخت کې دی مکمل متوجه شي زنانه چې بیان اوري او عمل پې وکړي لیکن زنانه دې څه کوي زنانه به خپل د ماسپښین منځ کوي او د ماسپښین د مانځه نه مخکې 4 رکاته سنت کوي او د 4 رکاتو نه مخکې 2 رکاته یا 4 رکاته نفل دی وکړي چې څنګه زوال وشي نو زنانه دې 2 رکاته نفل وکړي د 4 سنتو نه مخکې یا 2 رکاته نفل یا 4 رکاته نفل نو الله پاک به دا دې زړه کې راولي دا زنانه چې ارمان دا دی نو نشم تی د جمعې مانځله اگر چې صحابو زمانه کې بر جمعې مانځله صحابیات راتلې خو د ښځو کور کې مونځ بهتر دی رسول الله مبارک فرمایي او بل دا زمانه د فتنې ده نو عایشې صدیقې په خپله زمانه کې دا فتوا ورکړې وه چې د فتنې زمانه ده که د فتنې زمانه به نه وي نو ښځې به مانځله تلې اوس خو د دور د فتنې دی د فتنې زمانه ده نو ځکه ښځې بندې دي نو لکې به ده وایي چې ارمان که مونږ ته هم د مانځه اجازت وې نو زه به مونځ ته جمعې مانځله تللی وم ما به هم د جمعې مونځ کې خو اجازت نشته نو یا 2 رکاته له زوال نه پس یا 4 رکاته نو دې له به خدای په کور کې بغیر د کړه او د تکلیف نه الله پاک دا اجر او ثواب ورکړي نو یو به دا مهرباني کوي د جمعې په ورځ چې وختي راځئ د زوال نه مخکې په باندې په 12 زوال کېږي 12 راځئ وختي راځئ جومات ته او چې زوال دغه ټیم چونکې نور په زوال کې نو دې وخت کې مونځ نه کېږي ښه بس هسې جومات کې کښېنئ او په اطمینان باندې خپل ذکر کوئ او چې کله بانګ وویلی شي نو دا 4 رکاته سنت کوئ او که ټیم و یو 2 سره زیاتي هم کولی شئ او بیا ښه په قلار زموږ علماو پیغمبر علیه السلام به دا تقریر مخکې نه کو دا خو موږ مخکې تقریر کو هغې به خطبه وې دا خطبه به د حضور پاک تقریر و خو زموږ خطبه خو په عربی کې وي او په هغې عوام پوهېږي نه د دې وجې نه علما مخکې تقریر کوي نو د علماو تقریر ښه په اطمینان سره واورئ او بیا د هغې نه پس چاته به ضرر نه رسوي چې کله بانک شروع شي نو تاسو عوام به د بانک جواب هم نه کوئ لکې کولی شئ عوام به د بانک جواب نه کوي زموږ فقها وایي اگر چې اختلاف پکې شته بعضې علما وایي کولی شي لیکن راجح قول دا چې تاسو بیا نه کوئ امام یې کولی شي په لکې به د بانک جواب کوئ او بیا د هغې د بانک نه پس خطبې ته به مکمل متوجه شي غوږ به مږدی او اورئ به هم خطبه او د خطبې دوران کې هر څه ممنوع دي تر دې حده پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا بل چاته وایي چې چپ شه دی هم ګناه وکړه ګوره نهی عن المنکر څومره لویه خبره ده واجب دي بل ته به هم دا نه وایي چې چپ شه
دام د لغو وکړه فقط لغا دا د عبثیات وکړل خطبې نه ځان مشغول که بل طرف ته نو د خطبې دوران کې به هېڅ خبرې نه کې مکمل چپ به مې خبرې به هم نه کې او سوچ په دې بل خواني سوچ به هم امام طرف ته کې د خطبې دوران کې بیا چې کوم وخت کې امام کینی په میانځ کې دوه خطبو دې وخت کې دعا د قبلېدو علامه ډېره ده نو پړه کې د الله نه دعا غواړه په خولې مه غواړه لکه الله نه سوال کوه الله خو علیم بذات الصدور دی په زړه په حالاتو خبردار دی او بیا چې کله خطبه خلاصه شي نو بیا به مانځه ته ودرېږې په لمونځو کې او د مانځه نه پس بیا شپږ رکاته زموږ د صاحبانو مسلک دی 4 رکاته مخکې کې 2 وروستو کې هم تاله جایز دي او که دا 2 مخکې کې او 4 وروستو کې هم تاله جایز دي دواړه صحیح دي که 4 دې مخکې کړل 2 دې وروستو کړل دا هم ټیک دي او که 2 دې مخکې کړل ډېر علما دې لږه ترجیح ورکوي چې 2 مخکې کې او 4 ورپسې کې شپږ رکاته شو دا به وکړې د هغې نه پس دا ما چې راته کومه دعا ووایې نو دقه دعا مهرباني وکړې وایې ښه چې یا الله تا ستا طرف نه آواز وشو نو د جومات له رالم یا الله ستا ما خطبه مو اورېدله الله مونځ مې مو کړو اوس تا حکم کړی چې واپس خواره شئ په مخ د ځمکه کې او ځان له رزق وګټئ نو الله زه خورېږم په مخ د ځمکه رزق ګټم خدای زما په رزق کې برکت واچوي دا دعا ده دا په حدیث کې نشته بعض سلف و بعض علما ویلې ده ښه نو په دې باندې مو سره عمل کوئ او بل درود شریف به د جمعې پر ورځ ډېر وایې زنانه دې مو یو تاسو مو وایې ښه پیغمبر مبارک به سفارش تله کوي او بل د جمعې پر ورځ روژه خو یوازې د جمعې منیسئ زیارت او پیغمبر علیه السلام به د ګل او د زیارت هم روژه نیوله او په فرمایلی وي د ګل پر ورځ اعمال خیږي او د زیارت پر ورځ اعمال خیږي نو زه روژه ځکه نیسم چې زه دا خوښوم چې زما عمل الله ته خیږي او زه روژه دار یم نو که دا 3 ورځې م نیوله ډېره بهتره به شي په هفته کې د ګل پر ورځ او د زیارت پر ورځ او د جمعې پر ورځ خیر دی که نی کله د ګل او د جمعې نیسه کله زیارت او جمعه نیسه او کله کله پکې جمعه پرېږدمه دا نیت به نه کې دا سوچ به دی چې د جمعې دا ورځ مستقل ده روجې دپاره ده داسې نه ده د هغې نه بیا منع شوې ده نو دا د جمعې متعلق څه او خوشبو پورې کوئ ښه چې کله راځئ خوشبو او غسل کوئ او مسواک خامخا مږئ ګورې وروڼو د دې نسوارو نه ځان وساتئ ډېر خلک دا نسوار اچوي نسوار ښه شی نه دی غاښونه د له خرابوي د غاښونو نه به دې بدبویي دي د خولې نه به دې بدبویي دي او وری خرابوي د هغې نه توبه وباسئ پیغمبر علیه السلام مبارک د مسواک ډېر زیات زور او اهمیت ذکر کړی دی نو مسواک ډېر زیات مږئ خامخا مسواک مږئ چې جمعې مانځه له راځئ او کوشش کوئ چې چاته تکلیف میلاو نه شي او ښه پوره توجه سره د بیان هم اورئ او بیا خطبې ته هم توجه سره اوسېږئ دا یو څو خبرې د جمعې متعلق مې راته وکړې الله دې پرې موږ تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځولي ها د ډیګې کورونو ظفر لاله وفات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي وارثانو الله صبر وکړي او د انارو باغ د کریم زوی وفات شوی دی او تور ترکانه وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې مغفرتونه نصیب کړي وارثانو الله صبر ورکړي او بعضې بیمارانو خطونه را لیږلي دي الله تعالی دې وله روغ صحتونه او شفا ورکړي او زما هغه اخري خبره دا کوله چې زمونږ د په دغه کې په شیرپاو شوډاګو کې شوډاګ د کلي نوم دی شیرپاو کې شوډاګو کې هغې کې شوډاګو باباجي وفات شوی دی ډېر نیک سړی و ډېر نیک سړی و عالم هم او ډېر نیک انسان و ډېر بهتر نیک انسان و زموږ باباجي سره مشاهده مولوي صاحب سره ماته په خپله ویلي وو دا د هغه الفاظ دي ما هغه سره بعضې کتابونه ویلي دي نو او ډېر نیک و 101 کال عمر وګوره اوه تېر شم او یا کې تېر وتم 101 کاله عمر یې اوه د پاسه سل اوه کاله پاسه سل ډېر عمر دی که نه او ډېرې عمرې یې کړې وې حجونه یې هم کړې ډېرې عمرې او هلته ما په خپله لیدلی دی داسې عبادت به کو که داسې عبادت او هلته به ډېر زیات طوافونه کول ډېر طوافونه یې کړي او ما ته به ګرده مې یوه ده نو دا خدای پاک عالمه مو ډېر د قرآن شریف خدمت یې هم کړی دی ډېر زیات درته قرآن شریف تفسیر او د هغې خدمت یې هم کړی دی او نیک انسان و صاحب طریقت و لړن باباجي مرید و د لړن باباجي د هغه خلیفه و نو ګوره خدای پاک وله څومره ښه ورځ ورکړه د جمعې وله خدای پاک ورکړه نو دعا هغې ته مو کې الله د قبر انوار نصیب کړي د نیکو اعمالو اجر وله خدای پاک په آخرت کې نصیب وګرځولي او خدای پاک یې ټولو وارثانو بچو له صبر ورکړي نورو غمونه الله محفوظ کړي خدای د جمعې دروازې عبادت زموږ نصیب کړي څوک چې زما آواز اور اکثر دا مسافر چې دوی د جمعې په ورځ تکړی خو دا بعضې ځایونو کې سنت نه کوي سنت کوئ ښه
په بعضې ملکونو کې هغوی د جمعې مانځه پسې فوراً خطبه شروع کړي، بعضې ملکونو کې جمعې مانځه پسې فوراً خطبه شروع کړي او بانګ هغوی د جمعې د زوال نه مخکې وایي. خیر په هغې خبره نه کوو، د احمد ابن حنبل یو قول پکې شته، لیکن سنت بیا نشي کولی خلک، ځکه هغوی فوراً خطبه شروع کوي. نو هغه ملکونو کې چې څوک مخکې سنت ونه کړی شي او خطبه شروع شي سنت دی نه کوي، مانځه نه پس بیا 4 رکعته وکړي. لاول د خپل دوه وکړي، بیا د مخکني 4 وکړي او بیا د وروستني 4 او بیا د هغه مخکني 4 راسته وکړي. هغوی دا چل کوي، خو سنت دی نه پرېږدي. سنت د فرض مکملات دي او دا یو ورځ ده که نه، دا د خدای عبادت له ورکوي. رزق کې، مال کې، دولت، اولاد کې به الله برکتونه پیدا کړي. او رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د جمعې مانځله 3 جمعې را نشي، 3 جمعې وی خدای پاک به ورله پړه د نفاق مهر ولګوي. نو الله یې د هغې نه ساتي. یا الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي، شفا وله ورکړي. خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله زموږ د حلال او فراخه روزي نصیبه کړي. زموږ یو حاجي صاحب د ما ګاډي کې راولي، هغې مور بیماره ده، هم د 100 کالونو وړېدلې ده او لږ تکلیف یې ورته دعا ورته وکړي چې الله وله روغ صحت ورکړي، الله وله شفا ورکړي. څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. الله نن هم څه مېلمانه د بونیر نه راغلي وي، جمع کې دعا راته وکړي د هغوی چې زړه څه حاجتونه الله حاجتونه ورله پوره کړي، د زړه مقاصد یې الله پوره کړي. خدای زموږ د جمعې د ډېر لرې لرې ځای نه دوستان راځي، په یو یو قدم اجرونه ورکړي. خدای زموږ د جمعې ټول اعمال قبول کړي، الله دعاګانې هم قبولې کړي، الله د جمعې د عباداتو توفیق راکړي. الله چې چا یو بل سره ټینشنونه او دشمنۍ طرفګنۍ په روغو باندې بدلې کړي. الله موږ د بغضونو حسدونو نه وساتي. خدای د دنیا او د آخر خیر او خوشحالي نصیبه کړي. الله چې د چا بچی نه یا د چا بچی وي خو نارینه نه، الله نارینه اولاد ور نصیب کړي. خدای چې چا رشتې نه بهتر رشتې ور نصیب کړي. خدای چې ته څه پریشانې دی هغه په خوشحالو باندې بدلې کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. خدامونګه دوست کلام الدین صاحب او هغې ته دعا وکړئ، څه بیماران دي وکړه چې الله وله روغ صحتونه